محبوب علیہ السلام فرمایل رای وړای ماته رای ولای حضرت علی سے مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رالو وای دون پسترګ مبارکو کی تکلیف چیچا یو صحابی دلاس نرلا رانیولې دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام هغه بهترین لعاب د خپل خله مبارک نه یو ځل بیا حضور حضرت علی سے مبارک ته ورکای پوډکوالی خو ورته ورکړو کنه د حضرت علی صاحب ړومبه خوراک سو چې پیدا شو حضرت علی صاحب ړومبه خوراک سو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام لعاب مبارکی دکان مبارک د حضرت علی صاحب ړومبه خوراک د حضور علیہ الصلوۃ والسلام او بعض روایتو کې راغلي دي چې حضور علیہ السلام خپل جب مبارک وای د حضرت علی صاحب په خپل مبارک کې خلی وا څنګه چې د ماشوم چشنی چپاوي کنه وای دا سي حضرت علی صاحب مبارک د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د جب مبارک چپاو کړي وا سبحان الله جوړلې وا دا سي جوړلې وا هغه لعاب مبارک چې د حضرت علی سے مبارک پسترګ مبارک کې او لګید چند لمحو کې حضرت علی سے مبارک تا د درد احساس بیا نکیدو ورته فرمایله علی لاړ شه دغه تور واخلا مجاهدین صحابه ځان سره واخلا او په خیبر کله باندې ورشه حضرت علی سے مبارک رسول الله مبارک ته فرمایي چې د الله رسوله ډایرک جنگ ور سره حکم کنه د اسلام پیغام ورته ول وړاندې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمایي چې نه اول ورته اسلام وړاندې کا د اسلام د فرایض نه آگاہ کا خبره کا اے علی کدی د اسلام د پیغام قبول کو او یو شخص هم پکې مسلمان شو نو دا ستاسو د لپاره ډېر لوی نعمت ته چې ستا په وجه باندې څوک مسلمان شي دا ډېره لویه خبره وي که نه چې ستا په وجه څوک اسلام ته داخل شي زه بعضې د مرګورو ته ویم چې بیعت دپاره خلک راولئ چې ستاسو په وجه باندې د یو کس په خوله باندې د الله ذکر شروع شو ستاسو دپاره دا څونه لویه خبره ده کیدای شي ستاسو په وجه باندې هغه را روان وخت کې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت پابند شي ګیره پریږدي او ډېر خلکو پرېښې ده ستاسو کتلي دي ستاسو په وجه باندې هغه د 5 وختو مزګزاره شو ستاسو په وجه باندې هغه تهجد گزاره شو ستاسو په وجه باندې هغه د والدینو فرمان بردار شو مخکې نافرمانه و ستاسو په وجه باندې دغه تنهایی پاک شو ستاسو په وجه باندې دغه کردار ټیک شو دا ټول اجر الله تعالی هم دغه درکوي ګوره الدال علی الخير کفاعله څوک چې په نیکۍ باندې چا سره رهنمایي کی مدد وسره وکي نو دا ثواب به الله تعالی اغلم ورکوي پوره ګوره چې څونه فعل څونه کار چې دغه فاعل کوي دا ټول ثواب به چې چا رهنمایي کړي دا هغه ته به الله تعالی اجر ورکوي نو دغه تبلیغ کوي ښه د بیعت په سلسله کې که د هر چا کم ځای کې زړه وي ورته استخاره وکړه کم شیخ او مرشد ته مایل یې چې د شریعت او د طریقت پابند وي هله ګورې وی هغه ته مایل یې بالکل ولاړ شه هغه نه بیا تو که وی چرته ځان داخل کا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے مبارک ته فرما چې ستا په وجه په څوک په هدایت باندې شو نو دا ستا دپاره ډېر لوی نعمت دی ګوره ډېر لوی نعمت دی خو د یهودیانو په قسمت کې ایمان نو حضرت علی سے مبارک چې کله د خیبر کلې ته قریب شو د جنگ دپاره د اسلام دپاره آواز وکړو اے د خیبر یهودیانو زه تاسو د اسلام نه خبروم اسلام د امن دین دی د مینې دین دی د محبت دین دی اسلام د الله تعالی د وحدانیت پیغام درکوي تاسو ته د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت پیغام درکوي تاسو الله یو منئ رسول الله مبارک اخره نبی منئ زموږ تاسو ترمنځ هیڅ هم نشته خو هغوی دا خبره ونه منله دې دوران کې وایي د یهودو ته طرف نه یو مشهور او مغرور
سردار راووتو چې خپل بهادرۍ کې ډېر غرورناکو او د یهودیانو ډېر لوی پهلوانو د هغه نوم مرحب راووتو او شعرونه شروع کو حضرت علی سے مبارک تا قد علمت خیبری انی مرحب وې دې ټول خیبر ته پته ده چې زه مرحب ما شاکی الصلاح بطل المجرب زه داسې یو بهادر سړی یم چې هر ټایم ما سره هتیار وي زه یو په بهادر یم زه په جنګ کې ډېر تجربه کار یم او کله چې وایي د جنګ هغه اور ګرم شي میدان ګرم شي هغه ټایم کې زه وایي ډېره ښه کاروایي کومه مرحب دا اعلان کو دلته حضرت علی سے خپل اعلان کوي حضرت علی سے مبارک وته فرمای انا الذي سميتني امي حیدر زه هغه سړی یم چې ما ته خپل مور بي حیدر نومې خلې دی او څنګه چې په ځنګل باندې یو ازمری داخل شي ټول زناور باندې د ازمری روب تاری شي ازمری نه ټول خلک یریږي زه داسې یو ذات یم زما داسې یو بهادري ده کله چې په جنګ باندې داخل شم ټول خلکو باندې رپارو لګي حضرت علی سے بهترین جواب په شعرونو کې وته ورکو مرحب راکوشو مقابله د پاره حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک هم مقابله د پاره ځان تیار کو مرحب په حضرت علی سے مبارک باندې حمله وکا وړومبه حمله مرحب وکا حضرت علی سے مبارک په خپل طاقت سره هغه رکاو کا په ډال باندې بیا حضرت علی سے مبارک ځان حمله د پاره تیار کو چې زو حمله کو ذوالفقار حیدری په هوا کې داسې راتاو کو خو چې کله په مرحب باندې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ حمله وکا و هغه چې کله خپل ډال وړاندې کو اخو ذوالفقار حیدری سبحان الله چې داغي صفاتونه په اسمانونو شویو وای داسې روحاني طاقت په حضرت علی سے مبارک کې چې هغه ډال په منځ دوکو دغه په سر کې هغه توره داخله شو سبحان الله او مرحب را پریوتو پزما کمانډي مردار شو بیا نور او سرداران چې کم دي رامخ کې شول حضرت علی سے مبارک هغه مردار کړو او نور يهوديان چې کم دي کلی ته او تختید حضرت علی سے مبارک تخپل صحابه کرام سره کلی ته ور داخل شو چې کلی ته ور داخل شو دی دوران کې یو يهودي چې حضرت علی سے مبارک پلاس مبارک باندې گزار وکړو چې هغه گزار سره د حضرت علی سے مبارک د لاس نه ډال پریوتو او بل يهودي را لګي شو هغه ډال ته نه او تختولو حضرت علی سے مبارک سره صرف توره ده ناګهانه د خیبر دروازې طرف ته خیال شو خیبر دروازې طرف ته چې خیال شو حضرت علی سے مبارک د خیبر دروازې تلاسه چې یو غدا سرړا شي چې ویړه کوله هغه ټول قبضې د غینه لري کړي د اوسپنې دروازه وا حضرت علی سے مبارک پر روحاني طاقت سره هغه دروازه روبا سره غینه خپل ځان د پر ډال جوړ سبحان الله دا حیدری طاقت وګوره روحاني طاقت د الله اولیاء او صحابه ته ګوره ډېر لوی طاقت حاصل دي ډېر لوی طاقت حاصل دي او دا ول الله ور کړی دی چې وکست الله تعالی دا طاقت ورکو زما څه کار دی چې بغض دی وسره وکم زما څه کار دی چې انکار ته ورته او انکار ته نه وکم چې وکست الله کمال ورکو وې دا غینا حضرت علی سے مبارک ډال جوړ کو حضرت سیدنا امام باقر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله وې حضرت علی سے مبارک دی دروازې ته د خیبر لاس واچولو وای دا ټوله قله د روحاني طاقت سره داسې او خوځیده وای حضرت امام باقر سے مبارک فرمای وای دا ټوله قله او خوځیده وای دی دوران کې په دې قله کې یو
صفیه بنت حی بن اخطب شهزادی ناسته او په تخت باندې د يهوديانو. صفیه بن حی بن اخطب دا شهزادی و د يهوديانو د سردارانو. وای چې کله حضرت علی سے مبارک دی دروازې ته لاس واچولو دا دروازه داسې روباسله او دا ټوله قله چې کم دی د حضرت علی سے مبارک په لاس سره ټوله جنبش اختیار کو حرکت اختیار کو ټوله او غزیده. وای دی دوران کې امام باقر سے مبارک فرمایي د صفیه بنت حی بن اخطب شهزادی د تخت نه را پریوته د تخت نه را پریوته ولې چې ټوله قله او غزیده ټوله قله او غزیده. داسې روحاني طاقت حضرت علی سے مبارک ته الله تعالی ورکړو. کله چې وی خیبر فتح کو حضرت علی سے مبارک رسول الله مبارک ته واپس راځي. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د خیمین روزي ورته چې خبر شو چې علی را روان دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د خپل خیمین بهر ورته استقبال کیدا سلاسونه ورته ونیسل وتفرمای ثناؤک المشکور ودعک المذکور قد رضی الله عنك ورضیت انا عنك. استادا کار مشکور دی استادا کم کار چې حکومت د دې خبر راو رسیدو الله تعالی تا ناراضی دی او زم تا نه خوشاله یم راضی. وای دې ټیم کې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سترګو مبارک نو خ کې لاړې. وای حضرت علی سے مبارک ته رسول الله مبارک فرمای علی ته خجاړي دا اوخ کې د خوشاله دی که د غم دی. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ته فرمای چې دا د خوشاله دی چې خوشحالي غم منه چې مان خپل محبوب راضي دی. یو پیر کامل چې د خپل مرید ناراضي وسونه خوشاله وي هغه من غټيږي. نو رسول الله مبارک چې ایمان خوشاله دی زب خوشحالي غم نه رسول الله مبارک وته فرمایي اے علي زتانه یواز خوشاله نه الله هم درنه خوشاله دی. جبرائیل علیہ السلام هم درنه خوشاله دی. میکائیل علیہ السلام هم درنه خوشاله دی. اسرافیل علیہ السلام هم درنه خوشاله دی. اسرائیل علیہ السلام هم درنه خوشاله دی. د اسمان ټول مخلوق ته ناراضي دي. دا سلوی شان حضرت علی سے مبارک ته الله تعالی ورکړو. وګوره ښا حضرت علی سے مبارک سخاوت هم پکې ډیر زیاتو. ظاهری حضرت علی سے مبارک ګوره فقیر سړی و ګوره فقیر هستی وا مال او دولت وسره نو ګوره خدا خپل فقر کې غریبای کې به صدقات ورکول ګوره او بهترین صدقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه دا چې انسان د فقر او د غریبۍ باوجود چې کم دی د خپل وسع مطابق طاقت مطابق چې کم دی د الله تعالی په لار کې خرج کی وای دا بهترینا صدقه ده. د حضرت علی صاحب داسې بے مثال سخاوتو چې ژوندۍ خو پرېدا مړو ته خیر رسولې دي. تاسو به حیران شئ چې سخاوت مړو ته خیر رسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځل حضرت علی سے مبارک په یو جنازه کې شرکت وکړو. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ و سره هم موجود په دغه مکمانه د جنازه د یو مسلمان صحابي جنازه کله چې رسول الله مبارک جنازه ته وړاندې کېدو وی فرمایل هل علی صاحبکم دین آیا تاسو په دې رور باندې په دې دوست باندې څه قرض شته ده؟ قالوا نعم. نو ټول خلک ورته ویل او چې دا قرضدار دی. دا صحابي چې کوم وفات شوی دی قرضدار دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمای آیا د مال پر خو دی چې دینه دا قرض ادا شي. صحابه او تارس کوي چې یا رسول الله مالی نه دی پر خو دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د جنازې نه راروستو شو. وجه د قرضداري جنازه نه کومه تاسو د قرض ادا کوي دا جنازه دی بل څوک پړاو کی. دې دوران کې حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ وړاندې شو اے د الله رسول تاسو د جنازو کې زبد د قرض ادا کوم.
زه به د قرض ادا کما ګوره ژوندو ته خو پرېږده مړو ته یې ما سخاوت خیر رسولی دی تاسې عجیبه سخاوت بیا چې کله رسول الله مبارک جنازه وکړه او حضرت علي سے مبارک ته داسې مخ مبارک راته وکړو او یې فرمیل ای علي ستا دا سټ دی الله تعالی د جهنم نه لرې وساتي څنګه چې تا د یو خپل مسلمان رور د سټ د جهنم نه لرې وساتلو یو ځل حضرت علي سے مبارک سره 4 دینار رااله موتا سره چې پیسې راشي نو د الله د لارې پکې سوچ نه کوو موږ ولا پلانونه جوړو منصوبې جوړو چې دا به کم ځای کې خرج کوو کم از کم د دنیا ځای کې به خرج کوو چې خپل خواهشات پې پوره کوو حضرت علي سے مبارک سره 4 دینار حضرت علي سے مبارک یو دروازه خرج کو یو د شپې خرج کو یو په ښکاره باندې د ټولو مخکې هغه دینار مسکینانو ته ورکو او بل دینار په پټه سره ورکو وای د عرش برین نه د حضرت علي سے مبارک په مدح کې د سورې بقره آیاتونه نازل شو کوم آیاتونه دي الذين ينفقون اموالهم هغه خلق چې خپل مالونه خرج کوي باللیل د شپې او نهار او دروازې حضرت علي سے یو دینار د شپې ورکو بلې دروازې ورکو سرا په پټه سره وعلانیه او په ښکاره سره هم یو دینار پټ ور کړو او یو دینار په ښکاره ور کړو د عرش برین نه پیغام راځي فلهم اجرهم عند ربهم پس دوی د پاره اجر شتا پنيز د دې د رب الله تعالی به دوی له بهترین اجر ور کوي ولا خوف عليهم نبا پدې معنی خوف ولا هم يحزنون نبا دی غمجن کیږي حضرت علي سے مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغوستو چې تا ته دا طریقه چا خودلې و چې یو د شپې خرج کو یو د دروازه خرج کو یو د پخکارا خرج کو یو د پپټه معنی خرج کو حضرت علي سے مبارک وته فرمایي چې ما د خپل علم په ذریعہ سره خپل پوهه په ذریعہ سره دا معلومه ک چې د دینه بهترین کار خو بل نه چې یو دروازه خرج کم یو د شپې خرج کم یو پپټه خرج کم او یو پخکارم خرج کم او بعض مفسرینو لیکلي دي چې دغه آیات مبارک د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ په شان کې هم نازل شوی دی ښا هغه سره 30,000 درهم وګوره حضرت ابو بکر صدیق سے مبارک سره هغه مبارک کې هم ډیره سخاوت پروت وګوره وای 10,000 دینار دروازه خرج کو د درهمه 10,000 درهم د شپې خرج کو 10,000 درهم پخکارا خرج کو او 10,000 درهم په پټه باندې خرج کو وای دا آیات مبارک د ابو بکر صدیق سے مبارک په مدح کې هم نازل شوی دی ګوره یو سائل دربار رسالت ته راو سوال کون کې دربار رسالت ته سوال کون کې رالو رسول الله مبارک صحابه کرام سره تشریف فرما دي هغه سائل خپل سوالونه وړاندې کو خو د چا ورته خیال نو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سے مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د مسبخین وختو حضرت علی سے مبارک مانزه ته ولاړو دا مسائل ته چا التفات نکو نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ رکوع ته ټیټ شو چې دغه سائل خپل سوال وړاندې کو وای حضرت علی سے مبارک پر رکوع په حالت کې د خپل لاس مبارک داسې دی سړی طرف ته وګت کو او په خپل لاس مبارک کې اشاره ورته وکړه چې راشه زما د دې ګوتې نه دا مدرې واله او په دا 100 دا په دې باندې خپل خرچ ک پورا کړه په نماز کې د مونږ په حالت کې تاسو وایئ چې دا خو عملی کثیر کې رالو خو نه دا مدرې مبارکه د حضرت علی سے مبارک په ګوتو مبارکه کې ډېره ډیله وا بغیر د عملی کثیر نه دغه سائل رالو مخ سره واشته حضرت علی سے مبارک پر مز جاری وساتلو وکلا چې دغه منظر حضرت
سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتو چې حضرت علی سے مبارک د مانزه په حالت کې داسې کار وکړو چې یو سائل زما دربار ته راغلی او هغه ته خپل مدري د موز په حالت کې ورک او غیر رخصت کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا الله حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا نه سوال کړو چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري چې رب زما د سینا کولو کې او ما د پاره د خپل کار آسان کی وحلل عقدة من لساني او زما د جبې دا بند کولو کې چې زه فصیح اللسان شم زما په تبلیغ معنی د بنی اسرائیل پیشي يفقه قولي چې زما خبره معنی دی پیږي وجعل لي وزيرا او ما د پاره یو وزیر وګرځاوه من اهلی زما د خاندان نه حضرت موسی علیہ السلام درنه دا دعا کړې و هارون چې حضرت هارون علیہ السلام د چې اخی زما رور دی وشدد به ازری او دې سره زما د املا مضبوطه کا چې دا رور ما سره مرګرش واشرکه فی امری او حضرت هارون علیہ السلام ما سره دا په تبلیغ کې شامل حال کا چې بن اسرائیل ته غم تبلیغ کی زما مرګرتیا وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې حضرت موسی علیہ السلام خو درنه دا دعا کړې و دا دعا درنه غوښته و وای بیا د په وحی راولې ګلا اوس رسول الله مبارک فرمای دغه منظر چوکتو نو رسول الله مبارک په دې گفتار باندې شروع شو چې حضرت موسی علیہ السلام درنه دا دعا غوښته و او بیا د په وحی نازله کا چې ودی ورته چې ودی فرمایل سنا شد عددک باخیک زرد چې موږ بستا مټي مضبوط کو باخیک ستا ضرور په ذریعہ سره ونجعل لكما سلطانا او تاسو ته دوانو ته موږ غلبه درکو موسی علیہ السلام مبارک ته حضرت سیدنا هارون علیہ السلام مبارک ته غلبه ورکو فلا يصلون الیکما او هرگز بدای تاسو ته در اورن رسی وای نبی علیہ السلام چې دغه درخواست الله تعالی ته وړاندې کو چې موسی علیہ السلام خو درنه دا دعا غوښته و زم درنه د حضرت علی سے مبارک په حق کې دعا غواړم وګوره دا حدیث مبارک ته چې رسول الله مبارک فرمایي چې څنګه موسی علیہ السلام د پاره هارون علیہ السلام مټي مضبوطی کړي وي وای دا سه ما د پاره حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دی ګوره دا سلوي شان الله ور کړو نو چې کله حضور علیہ السلام دغه مدعا د الله دربار کې وړاندې کا د شپږم سپاره آیاتونه مبارک د سوره مائده نازل شو چې انما وليکم الله ورسوله بشک استاسو دوست دې کارساز دې الله دې ورسوله دغه رسول دې والذین آمنوا وهغه خلق دي چې ایمان وروړي دي یقیمون الصلاة ويؤتون الزکاة او چې منځ کوي او زکات ور کوي وهم راکعون او دی رکوع کوي دغه آیات مبارک د حضرت علی سے مبارک پشان کې نازل شوه دی ښا د حضرت علی سے مبارک پشان کې تقریبا د قران عظیم الشان 35 آیاتونه مبارک نازل شوي دي 35 آیاتونه مبارک نازل شوي دي د شهادت واقع به ان شاء الله جندو خیری یو واقع پاتې شو چې موږ مخکې کړي و د مکمانه به بیا مکو چې حضور حضرت حسنین کریمین یو مکمان دی بیمار شي وو مکمان بیمار شي وو نو طبيب رالو د حسنین کریمینو علاج د پاره نو طبيب حضرت علی سے مبارک تو فرمایي چې دا تاسو د بچو د بیماری ډیره شدیده ده او زه به علاج وکم خو تاسو سن نظر ومنئ چې تاسو د درې وانو بچو ته الله صحت ورکړي حضرت علی سے مبارک د درې ورځو نظر ومنلو چې زه به درې ورځې نیسم که زما د بچو ته الله تعالی صحت ورکو خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هم درې ورځې ومنلې
که زما د بچو ته الله صحت ورکړو نو زه به هم 3 روزې نیسم. دی کره یو خادمه وه فضه، هغې هم 3 روزې ومنلې. که حسنینو کریمینو ته الله تعالی صحت ورکړو نو زه به 3 روزې نیسم. حضرات حسنین کریمین مبارکانو ته الله تعالی صحت ورکړو. حضرت علی سے مبارک روزی نیولو د پاره اراده و فرمایله. د یهودی نے 12 سیره چې وته دغه وایو غنم نه بل سیزه اوربشي راوړي او د خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته کی خودلې چې دا والا او دا وړکه سباله بنګا روزنی شو. هغې نه یو سیر وړه خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها جوړ کړه. هغې نه 15 روټۍ تیار شوې. په سبا باندې چې روجماتي ته اهل بیت کورنۍ کېناسته. دې دوران کې یو مسکین आवाज کوي السلام علیکم یا اهل بیت. اے د اهل بیت کورنۍ پتا شو دي سلام وی. زه یو مسلمان مسکینم او زما کور کې 15 افراد دي. د خوراس کات نشته سم که تاسو کره څه د خوراس کات وینو مهرباني وکړئ. څور ورځو داسې زه او زما د کور خلک نهر دي چې هغوی له زه خوراک یوسم. حضرت علی سے مبارک هغه 15 واړه روټۍ را یوځای کړي او څه په موقع چې پراتو په دسترخوان باندې هغه را یوځای کړو او هغه ته ورکړ. مسکین ته ورکړ چې یوس دی مبارک په بو باندې روزه ماته وکړو. په دویم ماښامي باندې بیا 15 روټۍ تیاری کړي دي او یو سیر وړه خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د اوربشو نه جوړ کړي دي. دې موقع باندې چې کوم دی یو یتیم راځي چې زه یتیم یم ما سره کور کې نورم یتیمان دي او که تاسو کره د خوراس کات ویسه نو ما له راکړئ چې زه او زما کور کې دا ملګري ما سره نور دي چې هغه یې وخوري. په دویم ورځ باندې هم د اهل بیت کورنۍ حضرت علی سے مبارک او خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله عنها او فضه رضی الله تعالی عنها چې د دې خادمه وه هغې په اوبو باندې روزه ماته کا. تاسو خپله سوچ وکئ دا څومره ګران کار دی. حضرت علی سے معمول هم دا و چې هغې به یو تلي کې اوربشي واغستلې د اوربش اوړه هغه به په خوله کې واچتول او ورپسې به یو ګټ اوبه وڅښلې. دا به د هغې روزې ماتې و. ښه زمونږ په شان روزه ماتې د هغې نو ګورې. حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ هغه روټیانې په دسترخوان چې څه پراتو هغه ټولې ورکړه. په سبا باندې بیا روزې ماتې ته ناست. حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ خاتون جنت ناسته ده د دې د خادمه ناسته ده چې یو قیدي आवाज کوي. قیدي تپوس आवाज کوي چې نن سلورم ورځ ده متواتر نهرم او ډیر کمزورې شوی یم چې د ډیر کمزورۍ د لاسه ګرځېدی نه شم. تاسو کله د خوراس کات کې څه وي نو مال یې راکئ چې زه یې وخورم. نو حضرت علی سے مبارک په 3 ورځ باندې هغه د خوراس کات سیزونه هغه قیدي ته ورکړه او په خپل چې کوم دی په اوبو باندې روزه ماته وکړو. په څلورم ورځ باندې چې کله دا 3 روزې دوی مبارک ونیولې په څلورم ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور مبارک کره براتلو چې لور مبارک تاسو کو نو حضرت علی سے مبارک ته فرمای چې هغه په مسلم باندې دا منځ کوي لګیا ده. چې کله موږ خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها فارغ شوه د خاتون جنت د طرز د ګرځېدو طرز د حضور علیه السلام د ګرځېدو په شان وخه څنګه چې حضور علیه السلام خسته قدمونه باغستل
داسې به خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هم خسته خسته قدمونه اخیستل او د حضور علیه السلام دا معمولو چې دا مبارکه به پتندی باندې ښکلوله په سر مبارک کې به ورته ګوتې وهلې او فرمایل چې د دې د سر نه ماته د جنت خوشبوئی راځي دې ته د زهرا ځکه ویل کېږي چې د هغې د سر مبارک نه به د جنت خوشبویانې تلې ښه نو د لور مبارک حال چې محبوب علیه السلام ولیدو چې ډېره کمزوري شوې ده دا خېټه مبارکه او د املا مبارکې داسې یو بل سره قریب قریب دي رسول الله مبارک ډېر غمګین شو پریشانه شو چې پوه شو چې څو ورځې وشوې جوړې زما لور څه خوراک نه دی کړی چې دې پریشانۍ کې شو د عرش برین نه الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام را لیږي او آیاتونه مبارک نازلوي او د سورې دهر آیاتونه مبارک نازلیږي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دغه د سورې دهر آیاتونه د حضرت علی سے مبارک په حق کې د خاتون جنت د فاطمه الزهرا رضی الله عنها په حق کې او د دې د خادمي په حق کې نازل شوی دي ښا مطلب دا دی چې ويطعمون الطعام دا داسې یو کورنۍ ده چې خلکو باندې خوراک کوي خلکو باندې طعامونه خوري علی حبه د الله تعالی په مینه کې د الله تعالی په محبت کې پچا باندې خوري مسکینن په مسکینانو باندې یتیمن په یتیمانو باندې یاسیرا او په قیدیانو باندې او د دې غرض څه دی انما نطعمکم لوجه الله الله ملشو د دې غرض څه دی انما نطعمکم دی غواړي چې دا خوراک مونږ څه د پاره کوو انما بشک نطعمکم دا خوراک مونږ کو پتا سو باندې لوجه الله د الله رضا د پاره دغه اهل بیتو منشا سو د الله رضا لا نريد منکم نغواړو مونږ تاسو نه جزاء د دې څه بدلی ولا شکورا او نسو شکریا ما تاسو کنن سبا صدقه کو خیرات کو نو په داسې خلکو باندې کو چې سبا زمو تاسو چرته پکار راځي ګوره اکثریت دن سبا داسې صدقې کیږي او بیا بعض خلک پغې باندې خپل صدقې خرڅیم احسان په مړی ګوره داسې خلک هم شته نو دا زکات چې تور کې نفلی صدقه ورکې دا به بغیر څه د لالچ ورکې دا په دینت نه ورکې چې دا کس ما سره ډېر ښه دی نو په دې وجې ورته ورکوم یا دا کس به زما چېرته په کار راځي نو په دې وجه ورته دا صدقه خیرات ورکوم نه دا به ته ورکې د الله رضا دپاره د صحابه کرامو د اهل بیتو دا طریقه وه چې لا نريد منکم مونږ تاسو نه غواړو جزاء د دې څه بدله درنه نه غواړو ولا شکورا او نه ده نه شکریا غواړو چې زموږ د شکریا تاسو ادا کوي ښه انشاءالله را روان جمعې ته به شهادت حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ تذکره وکړو چې هغه مبارک کوم خلکو شهیدان کړو مختصرا دغه تذکره ان شاء الله کو واخر دعوانا الحمد لله